بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو ته سلامونه او نیک هیلې. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست او تېره اونۍ به مو په خیر تېره کړې وي. موږ او تاسې په تېره اونۍ کې د بشري منابعو پر یو لړ مسایلو باندې بحث وکړئ. په هغه کې مو ځینې مسایل واضح کړله. هیله ده چې تاسې هغه تعقیب کړي وي او استفاده مو ورڅخه کړې وي. د نن ورځې لیکچر چې مو دی یعنې د درېیمې اونۍ لومړی ساعت دی، ورپسې به دوم ساعت دی. په دې کې به د بشري منابعو لپاره چې د کوم معلمانو لخوا څخه یو لړ موډلونه وړاندې سوي دي. په تېره جلسه کې مو بحث ورباندې وکړي، ولې غواړو چې بیا هم یو تجدید نظر ورباندې وکړو. د بشري سرچینو د مدیریت موډلونه چې په تېره جلسه کې که چیرې ستاسو یاد وي، په هغه کې مو د سینګر موډل وویلی چې د هغه د خوا څخه دغسې موډل وړاندې سوی و چې په بشري منابعو کې باید استفاده ورڅخه وسي او هغه باید تطبیق سي، چې بشري منابعو به د دې لپاره ښه سازماندهي وکړي او د سازمان لپاره به ډېر مفید تمام سي. چې دغه مسایل باندې مو بحث کړی دي په تېره جلسه کې. تاسې کولی سئ چې بیا هم خپله یو ریویو ورباندې وکړئ. او په دوهم قدم کې په دوهم قدم کې د برناردن اند رسل ماډل دی. دوی هم د سازماني منابعو لپاره یا د بشري سرچینو د مدیریت لپاره موډل وړاندې کړی دی چې دغه موډل باید تطبیق سي او په سازمان کې د هغه څخه استفاده وسي. نو د دې موډل هغه اجزا دي یا برخې چې دي، په لومړي قدم کې ورته وایي چې تاسې باید سازماني طراحي وکړئ. یعنې د سازمان لپاره په لومړي قدم کې چې کله سازمان رامنځته کېږي، د هغوی لپاره تاسې باید یو طرحه په لاره واچوئ چې د بشري سرچینو پلان او پروګرام جوړونه ده. دا مسایل تاسې باید ټولو پکې واضح کړئ چې د بشري سرچینو لپاره باید څنګه پلان جوړ کړي، د هغوی لپاره تاسې څنګه پروګرامونه جوړوئ. مثلا وایاست چې را روان یو کال لپاره موږ د سازمان لپاره په دغه اندازه سره بشري سرچینو ته ضرورت لرو. مثلا نوی سازمان جوړوئ په لومړي قدم کې یا په لومړي کال کې تاسې وایاست چې موږ 50 تنو ته ضرورت لرو چې باید زموږ سره په سازمان کې کار وکړي یا زموږ سره دندې اجرا کړي. دا د یوه کال لپاره تاسې د هغوی لپاره پلان جوړوئ او د هغوی لپاره دندې طرحه کوئ یا دندې نوي په وجود راوړئ. بیا وایاست چې کال بعد یا د دوهم کال لپاره زموږ پلان دا دی چې دغه سازمان نورې څانګې هم باید فعاله کړي. د هغوی لپاره بیا نور بشري سرچینو ته ضرورت شته چې د هغوی لپاره هم بیا تاسې پلانونه جوړوئ او د هغوی لپاره پروګرام جوړونه هم په دې مطلب سره ده چې تاسې د هغوی لپاره د دندو د طرحه کولو او د هغوی د ظرفیت لوړولو، دوی سره ځای پر ځای کولو چې بشري منابع څنګه سره ځای پر ځای کړو او د دوی څخه باید څنګه عظیمې او ښه استفاده وکړای سو. په دوهم قدم کې هم د همدا مسایل بیا راخیستي دي چې د دندو تجزیه او تحلیل. دغه چې کله سازمان رامنځته کېږي، د سازمان په لومړي قدم کې دلته دندې دوی تجزیه کوي، یعنې پر برخو باندې ویشي یا ټوټه ټوټه یې کوي. بیا دوی دا تحلیلوي چې په کومو برخو کې باید موږ کم کسان په دندو باندې وګمارو او دندو کې باید کومو کسانو ته باید موږ ونډه ورکړو او د کومې دندې لپاره کم وړ کسان یا اهل کسان دي چې د هغوی څخه موږ ښه استفاده وکړای سو. د هغوی لپاره تاسې دندې تجزیه کوئ، هره دنده پر جلا جلا برخو باندې ویشي یا د سازمان فعالیتونه پر جلا جلا برخو باندې ویشي. د هغوی لپاره بیا افراد استخداموي او د هغوی څخه بیا استفاده کوئ. د دندې طراحي همدا څه دي چې مخکې مو بحث ورباندې وکړي چې دنده طرحه کوي چې باید موږ کم کسان په دندو باندې وګمارو او د کمې دندې لپاره باید کم وړ کسان استخدام سي یا د هغوی څخه استفاده وسي یا وګمارل سي. دا دندې طرحه کول په همدې مطلب دی چې تاسې باید دندې وویشئ، دندې تقسیم بندي کړئ، دندې د یو تقسیم اوقات پر اساس باندې یا دندې د یو تشکیل پر اساس باندې وویشئ چې کم کسان باید په کومو دندو باندې وګمارل سي او کومو کسانو ته باید لومړیتوب ورکول سي، کم کسان دي چې ښه فعالیتونه اجرا کولی سي. دا هغه ټول مسایل دي چې تاسې مخکې له مخکې د سازمان څخه چې کله سازمان په وجود راوړي هغوی لپاره تشکیل جوړوي، بیا دا مسایل په نظر کې نیسي.
په دویم قدم کې کارموندنه ده چې په هغه کې به کار ګمارل یا استخدام دی. دلته چې کله تاسې دندې طرحیه وکړله په سازمان کې دندې مو طرحه کړلې چې کم کسان باید د کومو دندو لپاره وګمارل سي او راوستل سي سازمان ته، نو د دغه کسانو لپاره تاسې په لومړي قدم کې راولاړېږئ. هغه پروسه شاید تاسې مخکې هم ویلي ولې که بیا ضرورت وروسته یې هم وایو چې څنګه کولی سو دندې اعلان کړو، د هغوی لپاره کسان غوره کړو، هغوی د کوم لاره څخه موږ خبرول غواړو چې هغوی خبر کړو. شاید تاسې مخکې دا مسایل ویلي ولې په راتلونکي کې مخکې موږ تاسې په دې درسونو کې دا مسایل لرو چې کسان څنګه باید خبر سي، هغوی باید لومړی څه وکړي او څنګه د سازمان لپاره ثبت نام وکړي یا په اصطلاح نوملیکنه وکړي. نو د هغوی لپاره موږ تاسو ته دا وایي چې په دغه موډل کې چې د برنارډین او رسل لخوا څخه وړاندې شوی دی، دوی وایي چې په کار ګمارنه کې په لومړي قدم کې استخدام دی یا کسان په دنده ګمارل دي. دوهم د کار په ځواک کې برخه ورکول یعنې ښځې، نارینه او اقلیتونه. د کار په ځواک کې یو شی دا دی چې حکومتونه او دولتونه هر دولت د ځان لپاره خپله پالیسي لري. ځینې داسې هېوادونه یې چې 50% نارینهو ته یې واک ورکړی یا په اصطلاح 50% واک یې په سازمانونو او اداراتو کې ښځینهو ته ورکړي، 50% یې نارینهو ته ورکړي. خو د هېوادونو پالیسۍ فرق کوي. د افغانستان هغې فکر کوم 15 کاله مخکې داسې یو دوی پالیسي جوړه کړه چې ښځو ته باید د 25 څخه تر 25 سلنه پورې په اداراتو کې ونډه ورکړو تر څو دوی په اداراتو کې وظیفې اجرا کړي. همدارنګه هغه ټول مسایل پکې واضح کېږي چې ښځې باید څونه ونډه واخلي په اداراتو کې او د هغه تر څنګ نارینه باید څونه، او د هغه تر څنګ یو مهمه مسله دا ده چې اقلیتونه باید څونه ونډه واخلي. یو د هېواد په سطحه عمومي د هېواد په سطحه باید دوی څونه ونډه په حکومت یا په دولتي چارو کې واخلي، او ځینې داسې چې په سازماني چارو کې یا په سازمانونو کې د دوی څخه څنګه استفاده کېږي. په دغه نږدې هند کې هم داسې یو مسله شته چې ځینې داسې سیمې دي چې هغه ډېر وروسته پاتې دي، لکه د افغانستان ځینې ولایتونه چې بیخي ډېر وروسته پاتې دي. نو دوی راولاړېږي هغوی ته سهم ورکوي چې ستاسې د دغه سیمې څخه باید دومره کسان ونډه واخلي په دغه اداراتو کې، موږ تاسې ته دغه سهم درکړو، تاسې خپل کسان راولئ او دلته یې به دنده وګمارئ. یا لکه اوسنۍ د افغانستان د کانکور ازموینه چې ده، په هغوی کې هر ولایت یې سهمیه ورکړې ده. مثلا وایي چې کندهار لپاره د دې څخه مخکې که ستاسو په یاد وي هر چا چې به ډېر نمرې یوړي هغه په کانکور کې خپله خوښ ښوونځیو ته تلي، یعنې چې ټاکلی سهم نه وه. مثلا د کندهار طب لپاره به د کندهار څخه 3-4 کسه کامیابه کېدل، نور به زیاتره د نور ولایتونو څخه وه. ولې چې کندهار د معارف په برخه کې وروسته پاته دی، بیا د نوي سیستم پر اساس باندې چې دوی نوي قانون جوړ کړي په هغه کې سهم ورکول سوی دي. مثلا وایي چې د کندهار طب ته باید 20 تنه کندهاریان باید یي، هغه که ډېر نمرې وړي که لږ نمرې وړي باید 20 تنه سهم باید ولري. همداسې په سازمانونو کې د اقلیتونو لپاره دوی دغه سهمیه ورکوي، دغه سهمونه ورته ویشي چې دونه سهم باید په سازمان کې ورکول سي او هغوی ته باید په دنده باندې وګمارل سي. په درېیم قدم کې وایي چې د کارکوونکو او د سازمان پراختیا. په دې کې موږ تاسو ته دا وایي چې د دندو پروګرام جوړونه او د مدیریت پرمختیا. دلته موږ تاسو ته وایي چې د دندو لپاره دوی پروګرامونه جوړوي، په هغوی کې د هر بست یا د هر مامور لپاره دوی پروګرامونه لري. همداسې که دوی مخته ځي یا پرمختګ کوي، د دوی مدیریتونه یا سازمان چې کله پرمختګ کوي د هغوی لپاره دوی نوي څانګې په ایجادوي، نوي کسان په دنده باندې ګماري، او همدارنګه د دوی ظرفیت لوړونه کوي چې د دوی ظرفیت لوړ شي تر څو سازمان لا ډېر پراختیا ومومي او لا سازمان ډېر مخته ولاړ شي او ډېر کسان فعالیت پکې اجرا کړي، او د هغه تر څنګ د سازمان د ټاکلي موخې لپاره دوی فعالیتونه اجرا کوي او ټاکل شوي اهداف ته ځان رسوي. نو ځینې داسې سازمانونه چې د لږ وخت په تېرېدو سره دوی غواړي چې دغه د سازمان مدیریت پرمختیا وکړي یا پراختیا ته قایله سي، نو د هغوی لپاره دوی پروګرامونه جوړوي، د هغوی لپاره دوی پلانونه جوړوي چې څنګه وکولی شو زموږ سازمان پراختیا پیدا کړي تر څو ډېرې سیمې یا ډېرو هېوادونو ته ارتباط پیدا کړو، په ډېرو هېوادونو کې خپلې څانګې فعاله کړو. نو دا ټول مسایل په دې کې شامل دي. د هغه تر څنګ وایي چې له مدیریتي مهارتونو پرته د نورو مهارتونو زده کول. د سازمان کې د کارکوونکو لپاره دا وایي چې یو خو مدیریتونو مهارتونه دي چې هغه باید په سازمان کې
هر کارکوونکی ولري. ولې د دې مهارتونو پرته د نور مهارتونو ورزده کول هم مهم دي چې په سازمان کې باید کارکوونکو ته ورزده سي. مثلا یو څوک وایي چې زه په 5م بست کې مامور یم، زما کار چې دی مکتوبونه لیکل و استولو هغه صادره او واریده ټول مسایل زما د غاړې دي. دغه مهارتونه خو ده ته ورزده کړي دي. ولې د دې تر څنګ نور مهارتونه دا ورزده کوي چې ته باید د کمپیوټر سره اشنایي پیدا کړې، د کمپیوټر څخه استفاده وکړې یا د انټرنیټ څخه استفاده وکړې. انټرنیټ هغه ضروري مسایل چې د انټرنیټ له لارې حلیږي هغه ورزده کړي یا د هغه تر څنګ راولاړېږي. د دې د پرمختګ لپاره داسې مهارتونه ورزده کوي چې په لنډ وخت کې دی بیا د دې بحث څخه نور لوړو بستونو ته ارتقا وکړي یا نورو بستونو ته دی د دې توانایي پیدا کړي چې هغه مدیریتي مهارتونه دي چې څنګه کسان سازماندهي که څنګه کسانو رهبري کیږي. هغه مسایل چې د دې مهارتونو تر څنګ چې نور مهارتونه باید د ورزده سي، خو چې دی په دنده کې کوم مهارتونه لري د هغه تر څنګ اضافه مهارتونه هم باید کارکوونکو ته ورزده کړل سي. د هغه تر څنګ وایي چې تقاعد ته د چمتو کولو پروګرامونه داسې پروګرامونه په لاره واچي چې دغه د دوی کارکوونکي و تقاعد ته چمتو سي او په کم سن باندې دوی کولی سي چې تقاعد سي او څونه تجربه باید ولري یا په اصطلاح څونه کاري تجربه دی درلودلی ده چې دی تقاعد ته مایله سي یا تقاعد ته ورسیږي یا څو کاله ده په سازمان یا اداره کې تیر کړي دي چې دی باید تقاعد سي یا د دوی لپاره هغه وخت ټاکل چې مثلا پر 40 کاله چې چا په اداره یا سازمان کار وکړي هغه تقاعد ته برابرېږي. زیاتره هیوادونو کې دا فرق کوي، په ځینې هیوادونو کې پر 45 کلونه دي، پر ځینو کې په 40 کلونه دي، په ځینو کې 15 کلونه دي. خو فرق یې هر هیواد د ځان لپاره خپل قوانین لري. نو دوی ته دا وایي چې د کارکوونکو لپاره د تقاعد چې دوی چمتو کېږي د هغوی لپاره همدا پروګرامونه باید جوړ شي تر څو چې کله دوی تقاعد کېږي بیا دوی د دغه امتیازات څخه برخمن سي، لکه څنګه په سازمان کې شروع کول کېدلی یا که معاش شروع کول کېدی د هغه په نیمه اندازه یا په هغه اندازه معاش باید کارکوونکو ته ورکول سي. نو بیا به دوی خپل ژوند په ښه ډول سره پر مخ بیولي. په 3م قدم کې موږ تاسې د مانډې او نو موډل وایو. دا بیا بل موډل وړاندې سوی دی چې موږ تاسې 2 موډلونه مخکې ولي و، دغه 3م موډل دی. دلته موږ تاسې ته په لاندې شکل کې دغه د مدیریت ساحې ښکاره کوي چې د بشري سرچینو مدیریت چې دی هغه کې لومړی دی راولاړېږي چې د بشري سرچینو پلان جوړونه، په کار ګمارنه او غوره کول دي. په لومړي قدم کې دی دغه مسایل ټوله سره راتیر باسي او دغه مسایل دی په لومړي قدم کې سره حل فصل کوي چې په هغه کې د لومړي قدم کې دی راولاړېږي بشري سرچینې پلانوي چې باید موږ څونه کارکوونکو ته ضرورت لرو. په 2م قدم کې دی هغه غوره کوي او په کار باندې ګماري. بیا چې دی کله غوره سوله د هغوی ارزونه او پرمختیا ده، د دې کارونه ارزوي. کم چا چې ښه کارونه اجرا کول هغه ته مکافات ورکوي، کم چا چې نیمګړتیاوې درلودې هغوی ته دا د پرمختیا پروګرامونه جوړوي تر څو دوی په اصطلاح ظرفیت یې لوړ سي، د دوی هغه مهارتونه لوړ سي تر څو نور هم دوی پرمختیا وکړي په سازمانونو کې. نو د هغه لپاره دوی دا مسایل مطرح کوي. د کارکوونکو حقوق او مزدونه دي چې دوی ته کوم امتیازات او د دوی معاشات او مزدونه چې دي کوم دي هغه باید مد نظر ونیول سي او هغوی ته باید پر وخت باندې خپل حقوق او امتیازات ورکول سي. د کارکوونکو روغتیا ده چې په سازمانونو کې دا ډیره مهمه مسله ده چې ځینې کارکوونکي دي چې هغوی باید دا ډار ونه لري چې کله زه مریض کېږم سازمان به ماته امتیازات راکړي که به نه کړي را، یا کله چې زه مریض کېږم دوی به زما معاش وګرځي که به نه وګرځي. زه چې کله مریض کېږم دوی به دغه زما د مریضۍ پیسې راکړي که به نه کړي را، زه به د خپل شخصي مصارفو څخه یا د خپل جیبه څخه مصرفومه. دا ټول هغه مسایل دي چې په سازمان کې دوی وایي چې دا باید سازمان کې مد نظر ونیسي او کارکوونکو ته باید توجه وسي چې دا مسایل په ښه ډول سره په ډاډمنه فضا کې سرته ورسي، خپل فعالیتونه په ښه ډول سره ترسره کړي. د کار او کارګر اړیکې دي چې د کارګر اړیکې د کار سره ډېرې مهمې دي او په سازمان کې باید کارګر په ډېره لیوالتیا سره خپل کارونه او فعالیتونه اجرا کړي
چې دا ډیره مهمه مسله ده او ننني وخت کې دا پر دې باندې ډېرې څېړنې سوي دي او ډېر عالمانو مقالې ورباندې لیکلي دي او سازمانونو ته سپارښتنه کړې ده چې تاسو د داسې میتودونو څخه کار واخلئ چې کارکوونکي په ښه زړه سره خپل فعالیتونه اجرا کړي او په ډېر شوق او علاقه سره د خپل کارونه او فعالیتونه اجرا کړي. هغوی لپاره بېلابېلې هغه نظریې او طرحې ورته وړاندې کړي دي چې د دغه میتودونو او فکرونو پر اساس تاسو کولی شئ چې د بشري سرچینو څخه په ښه ډول سره کار واخلي او د دوی د کار اړیکه سره برابره کړي. د بشري سرچینو څېړنه ده په دغه قدم کې دوی راولاړېږي، هغه بشري سرچینې په عموم کې څېړي چې زموږ سازمان کې دوی څه ډول فعالیتونه کړي دي، کم کارکوونکي زموږ د سازمان لپاره مفید تمام شوي دي او کم کارکوونکي مفید نه دي تمام شوي. نو دغه مسایل وه چې موږ تاسې بحث ورباندې وکړئ. مخکې به نور هم ځو. دغه د درېیمې اونۍ لومړی لیکچر و، ورپسې به تاسې ته دوهم لیکچر وړاندې کړمه، اماده به یې کړمه. که کوم سوال او پوښتنه وه بیا به موږ او تاسې د انټرنیټ د لارې څخه هلته تاسې په کلاس روم کې د کمنټس د لارې مطرح کولی شئ، یا زما سره په شخصي رابطه هم کولی شئ چې هغه ستونزې هغه به حلوو. د اوس لپاره ښه وخت ولرئ او ښې چارې.